زکات چې دی هغه پر چا فرض دی. زه مختصرې خبرې درته کوم، خپله ولاکه سینه نه برابره، ډېر زوره ته غواړي خبره کول. خبره داسې ده چې زکات نن تقریبا په دا نن دور کې 2.5 تولې سپین زر سړی دا ولري یا د غومره نغدي روپۍ ولري. 2.5 تولې تقریبا نن په 1,10,000 روپۍ دی، یا به 1,200 بالا یې یا به 1,200 کم یې پروا نه لري. یعنی نن که چا 1,10,000 روپۍ درلودې پر د باندې زکات فرض دی. اوس نو دا معنا نه چې پرون ماته یو چا 2 لک روپۍ راکړي بس په دا بل اوس پر ما زکات فرض شو، دا معنا نه. معنا دا ده چې پروش کال هم ما 1.5 لک روپۍ درلودې، په دا مابینځ کې څه پورته کښته به خامخا کېدلې، کله ډېرې کله لږ. نن بیا 1,10,000 لا لرم یا در دې بالا لرم. که د 1,10,000 روپۍ درلودې، دا زه مثال در کوم، دا اوس افغانستان والا خپل حساب دی، دا بار ملکیانو دپاره خپل حساب دی. اسانه تورې به دا در وښیم، هر سړی دې را ولاړ سي، سونې والا څه پوښتنه وکړه، ورته ووایه ورته سونه په څو ده، دی چې تا ته چاندي سپین زر در ښیم، سپین زر په څو دي، دی به تا ته وایي چې توله چې د هغه په 1,000 روپۍ ده، پاکستانی 1,000 روپۍ، د افغانستان نه را معلومېږي، بار ملکیان نه را معلومېږي. را ولاړ سه بیا هغه ضرب کا 2.5 تولې ضرب که د هغه په قیمت کې 4 روپۍ جوړې شولې، که دومره روپۍ تا ټول کال درلودې پر تا زکات فرض دی. بس نورې خبرې نشته پکې. یا تا نغدي روپۍ درلودې یا دې د خرڅېدو شی درلودې. اوس موبایل په 15 لک روپۍ دی، زه یې خرڅوم نه، زکات نشته ورباندې. دا زما د کور رکشه ده، مثلا زه رکشه لرمه، زه په کرایه کې چلوم، پر ما زکات نشته. ها یو مځکه ده د خرڅېدو دپاره ده، یو کور د خرڅېدو دپاره دی، یوه ګړۍ د خرڅېدو دپاره ده، حتی یو قرآن پاک لرم د خرڅېدو دپاره دی. دا به شمارې بیا به د هغه روپۍ برابروې چې 2.5 تولې سپینو زرو قیمت یې پیدا کوي، پر تا باندې زکات شته. شرط دا دی چې یو کال ورباندې تېر شوی، شرط دا دی چې یو کال ورباندې تېر شوی. بیا بله خبره دا ده عزیزانو، موږ ته چې عام طور زکات ورکو خالص په روزه کې ورکو، خالص په روزه کې ورکو. یا دا خبره نه ده یو سړی د روزې څه 6 میاشتې مخکې مالداره شوی دی، بیا چې کله روزه تېره شوه 6 میاشتې بعد پر ده باندې زکات چې دی هغه فرض شولو، نو ته ولې را ولاړېږې خالي په روزه کې زکات ورکوې؟ که ته اوس دا روپۍ چې دی هغه مثلا تا نن پیدا کړې، اوس میاشت بعد مطلب 20 ورځې بعد 15 ورځې بعد روزه ده، نو پر تا زکات نشته. اوس را روان کال ته ولې په روزه کې زکات ورکوې؟ ولې ته خو پر تا خو زکات فرض شوی د روزې څه یوه میاشت مخکې، او ته په روزه کې زکات ورکوې؟ داسې به کوې نه. روزه د زکات میاشت نه ده چې راسي. دا زموږ خلک د حساب یې دغسې جوړ کړی دی چې خامخا په روزه کې ورکوي. یا د روزې بعد، د روزې مخکې، د روزې څه 15 میاشتې مخکې، د روزې څه 15 میاشتې بعد خپل حساب ته وګوره تا روپۍ کله پیدا کړي دي، تا روپۍ کله پیدا کړي دي. نو لحاظه د زکات ټیم معلوم کړئ. او دویمه خبره دا ده چې تا زکات ورکوي، په زکات کې یوه خبره ډېره ضروري ده، ته به نیت کوې، ته به د زکات نیت کوې. که دغسې د چاته 1,000 روپۍ 15,000 10,000 ورکړې، د زکات نیت یې نه و کړی، ستا زکات نه وصولو، بالکل ستا زکات. د زکات اوله خبره دا ده ته به شرط چیش کوې، ته به نیت پکې کوې. او بیا زکات ضروري نه دی چې خامخا ته چیش کوې، ته روپۍ ورکې. تا چاته موبایل ورکوي په زکات کې، غریب دی پروا نه لري. تا سایکل ورکوي، تا موټر سایکل ورکوي، تا کور ورکوي، تا مطلب یو جوړه کالي ورکو، تا وړه ورکو، تا غوړي ورکړو، تا بره ورکا، تا پاڼې، هر شی چې تا ورکوي شرط دا دی چې هغه غریب دی، ته بیا غریب ته ورکوې. نیت به ستا چی شي، نیت به ستا د زکات پکې. خیر، الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي عزیزانو. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ باندې زکات فرض وي او بیا زکات چې دی هغه ورکو. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د زکات مسلې موږ زده کړو. والله رب العزت پر دې تور موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا وایو لا اله الا الله